الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا أو كما قال وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن السلطان والكتاب قد يفترقان فلا تفارق الكتاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک شوق سروای صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. جناب صدر محترم حضرات علماء کرام او دغه دینی اجتماع حاضر مسلمانان ورونو د ټولو ناول خدا تاسو کم دوستان چې د الله د رضا په خاطر
دغه دیني اجتماع ته حاضر شوی پروردگار عالم د تاسو راتللو د محفل کې ناس دا د خپل رضا باعث ته وګرځي. امين وای. عزیزانو دین وړاندې د حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتهم داغوی د ختم قرآن اطلاع اغوی ما ترا کړی و خود وړاندې نه وعده پیش نظر ما اغوی ته دراتلونه معذرت وکړو او کله چینل مولانا سے بیا درس قرآن افتتاح کئی هغوی او دا هغوی ملګرو دا شی زیات مناسب وګڼو چې د یو دینی اجتماع اهتمام دی وشي او د قرآنی فکر و نظر په حواله سو ضروری خبره د اوټ د مسلمانانو قلب و دماغ کې واچول شي. ان شاء الله زوم سلګ وخت په متعلقه موضوع باندې سو بنیادی او اساسی خبره تاسو ته عرض کوم او هیله لرم چې تاسو به دا اجتماع د روایتي اجتماع نه یو څنګه وړخته د ځان د پاره د فکر او خیر خامله ګرځوي او چې زه کوم خبره کوم هغه به د ضالة الحکیم په حیث باندې فلفور قبلوي. عزیزانو دا نظام کائنات چې الله تعالی سنوار کو دغه کائناتو کې پروردگار عالم امتیاز والا مقام سیادت او مشرع والا مقام دا انسانی نوع تورکو او وی فرمایل فرشتو تا انی جائل فی الارض خلیفہ زد امزکه کی خلیفہ پیدا کوم دا انسان پیدا کو اوس د خلیفہ معنا دا چې د چا نائب او نماینده دی داغه په مرضی او داغه د فرمان مطابق کار وکړي. اوس د انسان ته الله تعالی خپل خلیفہ وي معنا دا ده چې د سم کوي د الله د مرضی مطابق وکړي. اوس د خدای مرضی څه ده دا به ما او تا ته کشف کیږي څنګه څوک به وایي چې دا کار کول د الله مرضی ده او دې کار نه منع کېدل د الله خوښه ده. دې لپاره پروردگار عالم انبیاء او رسول راولېږل او دغه انبیاء او رسول دا په خپل وخت د الله تعالی ترجمانانو الله والا خبره انسانیت ته کوله. قران کریم فرمایل
كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين. دا انسانان ټول په یو عقیده باندې متفقو، د ټولو یو فکر نظریه وا، او هغه فکر دا چې لا اله لګوای لا اله، او دا خبره اوري په داسې بنیاد چې سبا نور در سره ملاویږي، دا خبره باغوي ته کوي او داسې ځان په دردمن کوي لکه د مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د قافلې سره یو سړی سیروزې د پاره لاړ شي، نو هغه یې 3 ورځې کې داسې پمپ کی او خبره ولا ذهن کې داسې ورننه باسي چې د په دې خبره بصیرت پیدای او بلا ججک بلا خوف تردید بلا تأمل دغه د سیروزی تبلیغی دوست که دکان ته ځینو بیا خبره کوي، که په پیک اپ کې ناشتي بیا خبره کوي، که فلاین کوچ ته خېږي بیا خبره کوي، ځکه چې د په بصیرت پیدای چې دا کوم خبره کوم دا غلطه نه ده او څوک ور سره اختلاف کوله. او عزیزانو دین تقاضا هم د دې کوي چې دې باندې د ستاب بصیرت پیدا شي، ته دې مطمئن شې دې باندې، او with satisfaction now, with the great satisfaction, with the sufficient satisfaction، کافی اطمینان سره ابتدا خبره کې دا تا داسې ریالټي ښکار شي، داسې فکت او حقیقت ښکار شي لکه دا اوس یو خبره دا مونږه مشاهده کوو، ابزرویشن دي چې نور سحر د نور خاتنه راخیږي او کوم خوا پریوزي. اوس دې خبره باندې ستا اطمینان پیدا دی چې نور خاتنه راخیږي او قبله ته پریوزي. اوس دا بصیرت او اطمینان کسو کې در سره هم کنټریکټ کوي، مخالفت کوي، نو تور سره منلو ته تیار نه. کستا خپل پلار وای چې نور جنن د قبله نه راخطر دي، تور ته بابا ته پس هوش وای نکده وای چې نور خلند دی جنوب د غاړه راغی، تور ته بابا ته ارزل العمر ته رسیدلې، ستا ټول سنسز او حواس هغه جواب ورکړی دی، هنګا بنګا وای کافي در سره جګړه کوي. نو بس ورته مختصر دا جواب کې چې لکم دینکم ولی دین، بابا وای چې اوس غړي وړي وای نو سو کم در سره خدا غړي وړي د منلو. اوس ته پلار مخالفت دی خبره کې ولکه پلار دې د نکول کې نکړي دې زکه کې چې د انوار خاطه پر خطوبان استایت مینان او بصیرت پیدا ده، او کله چې د دین خبره باندې د سړي بصیرت پیدا شي نو قسم دې ک بیا ورته پلار مقابله کار کوي، ک بیا ورته د نیکه مقابله کار کوي، ک بیا ورته د تام اوچ مقابله کار کوي. او دا وجوه قران کریم فرمایل خبرانه پويږي دا څنګه جواب بختیز راکوي، ځکه چې نظر اچوم نو تاسو ټول پوهان را تخکاری الله تعالی دیو کی تاسو ټول پوهان یې، دا مشران مې تجربه په اساس پوهان دي، او دا کشران مو دا څنګه هغه فیس ریډینګ نه دا معلومیږي چې دا سړی تعلیم یافته دوستان دي. نو تعلیم یافته دوست د پویول نسبتا آسانی د بس یو انډیکیټر لونه لایټ ورکول غواړي، نور دې بیا په سمت پويږي، په ډایورشن پويږي چې دا شی کوم طرف ته تاول غواړي او حاصل سره. نو قران کریم فرمایل چې
چې قل هذه سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان الله وما انا من المشرکین. اللہ تعالی فرمایلو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټول خلکو ته وایا هذه سبیلی، زما وینا مو اوریدا، زما عمل او کردار مو وکړو، دغه زما لار ده او دغه الله لار ده. او وی فرمایل چې د لار باندې زه تقلیدی نه روان، په پټو سترګو نیم روان. حضرت ابوبکر د دسترګو باندې پټای نه دی، په پټو سترګو نه روان. زه په مطمئنم، زړه مې په وبس کړی دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دې په مطمئن دی، علی بصیرت انا ومن اتبعنی. زاو زمانہ ملګری ټول 1,40,000 صحابه دای د دې خبرې ته ته رسیدلی دي. او چې کله ته ته ورسیدل نو تو ګورځي د پیغمبر د دغه دین لپاره حضرت ابوبکر ټول رشته قربان نه کړی، حضرت عمر قربان نه کړی. چې چا مخالفت کو هغه ته ویزه د حقایقو نه انکار څنګه وکم، زما په ځل مطمئن شوی دی. او غزوه بدر کې تاسو وی خوې کنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا سرداران دا جنگی قیدیان راوستل. خدا لومبنه جنگو law of war still not been formulated. لا تروسه د جنگ قانون مدون شوی نو، لا تروسه وار لاز او د جنگ قوانین مدون شوی نو. واقعا اوس په خشوا چې جنگی قیدیانو سره بسکو نو کاسابلانکا کنونشن شو، نه جنیوا کنونشن شو، نه میډرډ کانفرنس شو، نه واشنگټن کانفرنس شو، نه د پیرس کانفرنس شو، نه یو ان او اقوام متحده وا، نه انټرنیشنل چارټر چې اکوپای ټریټری سره بسکه او کیپچرډ پرزنرز او نیول شوی جنگی قیدیانو سره بس معاملې کې لومبنه جنگو. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دو خاص مشیران حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، دا دواړه راوغستل. وې د قیدیانو سره سوکو دې سره سم عمل وکړو. حضرت ابوبکر نے تپوس کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکو چې یا رسول الله هم امامک و ابناء عمک و اخوالک و ابناء خالک. جدا کوم کسان چې مکه معظمین گویا قیدیان لاغله دي، دا څوک د تا تربوران دي، سوستا ترونه دي، څوک د ماما ګان له، څوک د ماما زامن دي. پردی پکې څوک نشته، دا ټول سرداران ستاترونه دي، تربوران دي. ان احسنت الیهم یکن احسنا، کو ور سره د احسان وکړو او د اخلاص کل مفت نو دا ډیره خبره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اغه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و ما ذا ترى ابن الخطاب. عمر د تاسرای دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جواب وکړ چې هم الذین اخرجونا واخرجوک وقاتلونا وقاتلوک وقتلوا رفقتک. جدا هغه خلق دی چې د پلار مور د کلینې تهستو ته مجبور کړي مدینه منوره ته راغلي. مونږ هم نه پری خودي، مونږ هم مکه معظمه راځتیو جی پرسیکیوټډ ایگزایل کې راغلی یو، خاص سیلف امپوزډ ایگزایل نه دی. کله کله سیاسي دنیا کې خلک په خپل مرده یو ملک پری دی ورو تختی جی. خلک زی جرمنی والا ته وای ویلته کې د ایجای حکومت ته او پیپلز پارټای والا پانسی کوي، مونږ له سیاسي پناه راکړي، د پی 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 کارت جوړ کړی، مونږ له سیاسي پناه راکړي. دې ته سیلف امپوزډ ایگزایل وای سیاسي دنیا کې، خود ساخته جلاوطنی. او یو دای چې ګورنمنت په چا باندې جبر وکي یا واکداران په چا جبر وکي
چې دا پاکستان پرې غني پانسی کوم ښه ځه چرته ورک شخص دی ورکه. اوس عزیزانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو خو ماشاءالله دې خبرونه پوهیږئ کنه او ځان پوهوي ځکه دنیا کم ځای ته ورسېده موږ د خدای په کار اخته یو ښه دا قوم لاغه شان د خدای په کار اخته دی. الله تعالی دې قوم له عقل نوکان ورکی تاسو ټول امين وای. عزیزانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا الله پیغمبر هم الذین اخرجوک واخرجونا دا هغه خلق د مونږه راځي د خپل وطن په پرسیکیوټډ ایگزایل باندې په جبر راځي ته هم نه پر خود پلان کو وطن نه بهر راځي د تا مقابله ته میدان تراغلي دي د تا ملګری قتل کړي او شهیدان کړي دي جی دای سره خو احسان مکوه چې زړه په یخ کونو ډیره خبره وای بدلته والو ډیره خبره وای. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته نو عمر بیا سکه ور سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بجلی خو دینه کنه پته پکې لګیوم نه د ملک د نظام پته لګی نه. جارج برنارد شاه نه چاته پوسو کوي یو ملک تکلار شم او 15 منټه کې زه دا ملک نظام او سیستم معلومول غواړم شته در سره فارمولا عقلی فارمولا غوړته او بالکل دا سره شته عقلی فارمولا 15 منټه کې به ټول ملک نظام معلوم کی هغه ورته فارمولا سره وی چې پاکستان تلل شي د پیښور په لوی چوک ودرېګا نو کټریفک بالکل سموت او هموار روان او بلاکیټ پکې نه راځي نو خو ټول نظام برابر دی او کنه هر 15 منټه بعد تر پیښور په یو چوک کې نختین بیړې د پلان نیکه غرګه چې کم قوم او کم ملک ټریفک نشي کنټرول کړي دا نور نظام څخه بهتر وي داغه بس د بجلی به څه کیفیت وي د ګیس به څه کیفیت وي د عدالتي نظام به څه حالت وي د انتظامی امور ایڈمنسټریټیو جاب به څه حالت وي بس ټول په یو بد نو بس مونږه دعا کوو چې خدای د امر ته په خپل عنایت باندې وچلې ښه اره ترکی یو عالم راغله واپس چې ته چا دې تاسو کو وی پاکستان متعلق د سره ده ناغه ورته جواب ورکو وی کتاب الله درجا چاک چاکست کتاب الله درجا چاک چاکست بتدفین احادیث حماکست جرائم از نجوم آسما بسیار نہ میدانم کے این خاکست پاکست وی دا ډیر عجیب وطن له د خدای قران دل ترې زره ز پانا پا د هر چا د مرزه مطابق ریزه ز کیږي یو سړی را پاسي وای زجر د قران لمبردار ابل را پاسي او تاسو هم داسې عجیب کومې چې وګړای نه ګورئ ښه حالانکه زمون په وطن کې سوخره او مخلي نو ځان سره د خرو ماهر کولال کا کابو زمون سره میلې ته چې کونډه ټیکوي او سترګې ټیکوي او غاخونه ټیکوي چرته په 2000 روپیا را باندې سوکړن دخره خرڅنه کیږي نو سبا کوم دعاګانې به ته وړم کو بورو په وړم بار په وړم نو عزیزانو خرا چې زه په دنیوي کار کوم خدان سره ماهر بوزم خدا دین والا کار کراله غوا په پيو کلاله نو غوا پر دی وخه کو شنو او شا کو نشنو خدای له چرونه کیخه نو مونږه وغړای نه ګورو خو چې بس دام ما نن لنډ کوتل کې محترم صاحب زړه صاحب را سره راغله دي نن مولند کوتل کې پابندي ماتوله گورنر صاحب وی سیاسيان باندې قبایلی دنیا ته او مونږ وی چې عزیز مونږ سیاست دین دی او په دین باندې مونږ پابندای منور ته تیار زکه اوس دلته تاسو ته کوم خبره کوم دین والا بکوم لنډ کوتل والا ته مې نن خبره وکړه دین والا مې ورته وکړه نادیزان مال ته ذکر وکړه مې داسې عجیب ملک ته چې پته پکې نه لګي دنن بمشکل 15 کال وړاندې دغه زمونږ وزیر اعلی صاحب محترم میر افضل خان صاحب دا د سوشلیزم لمبردارو او وفاقي وزیر تجارت او نن ماشاءالله غو د اسلام لمبردار دي 15 کال وړاندې سوشلیزم راوستو او نن 15 کال بعد اسلام را امونګه په سوشلیزم کې هم په اعتماد کو په اسلام کې هم په باندې اعتماد دي نو د کوم قوم کې دا حالت وي نه کوم مونږ جمعات کې دعا وکړو چې دعا وکړي چې خدای دې ملک د قران نظام راولي امين دعای خیر سلامتی ایمان شفای بیماران او شکست کفر او غلبه اسلام نو مونږ امام صاحب ته چې تاو مسې ځان ستړی کو ا مقتدیان له مسې پامین امین ځان ستړی کو والله که پتی دعاګانو خدای اسلام راولي ښا عزیزانو جناب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته چې هم الذین اخرجونا واخرجوک وقاتلونا وقاتلوک وقتلوا رفقتک دا هغه خلک د چستا مقابله کړي دا زمون جنگ له مقابله راغلي دي ته کلی نو وسته مونږه هم نه پرې خو دي او ستا ملګری چې شهیدان کړي دي نو ورته سکه ورسره ملګری ویجی بس د کرش ماشين وته لګو ښا
کار اخلاصو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باب کې یو رزق واغستو او سی وی او دا الله پیغمبره په دې قیدیانو کې دا یو سړی د مخامخ ناس دی ګیره سپینه ده زمانه عمر کې مشر دی زما د پلار او د مور نه سکرو د زید ابن الخطاب خو چې زما د خدای مخالف دی زما د پیغمبر مخالف دی د فیکټس او د ریالټیز مخالف دی د حقایق مخالف دی چې کوم شی ما د مشاهده غو یقیني ګڼل دا غي مخالف دی نو ما سره هیڅ رشتہ نشته زینب پیژنم نو کته ماته اجازه کې چې زاړو بسم الله په دې خپل رور باندې وکم ښه اوس عزیزانو والله کدا خبره د خنداله دا خبره د جړا ده ته د 1 روپۍ مفاد د خدای لپاره نشي پرې خو دی د 1 روپۍ فائدہ پلار قربانول رور قربانول جی تربور قربانول جی دلبازی قربانول جی د پیسو مفادات قربانول اخو ډیره بعیده خبره ده عزیزانو ما وې چې بصیرت بنیادی شی دی نو تاسو به توجه سره ماته ګورئ او د خبر باندې بصیرت پیدا کوئ الله تعالی دې وکي چې ماته صحیح وینا توفیق راکړي او تاسو ته صحیح د کول توفیق درکړي تاسو ټول امين وایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع موقع باندې د عرفات غونډې باندې ولار دي 1,40,000 صحابه رضوان الله تعالی علیهم مجمعین ورته جمع دي او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هغه تاریخي تقریر او تاریخي خطبه گویا صحابو ته بیانې تاریخي واز ورته کوي د انساني ژوند لایحه ورته ورکوي چې انساني ژوند به انساني کیږي کله ځکه د خدای پیغمبر چې کله عمر راغله دي نو د انسانانو نه انسانان جوړول غوښتل څه د پاره راغله دي ځکه چې انسان په دوه خپو او په دوه لاسو او په دوه سترګو او په پوزا او په خله او په غوګونو خو انسان نه جوړیږي که په دوه خپو ګرځیدل انسانيتي نو تاسو د اوچ کلی چرګان په سرونو خپو ګرځي په دوه وایي ناغی تمون چرته خان سے منبر سے معتمم سے مولوی سے یا کاکاجی یا تر یا بابا یا رور یا بچیا ویلی مو دی ورته ځکه مونږ دی ویلی چې دا ټرمینالوجي د اصطلاحات د انساني دنیا سره خاص دي کني دوه خو باندې ګرځیدل کې انسانيت نه چرګان بټول انسانان او عزیزان دوسترګي نو دا سترګي د اوچواله غټي دي که د اوچ د میخو سترګي غټي دي د میخو او جی مضبوط خپې نو دا خپې زیاتې مضبوطی دي که د خرخ په سم موګره ښه خرخ په جی طاقت او قوت نو دا قوت تا کې ډیر زیات ته بار ته ډیر غټ راړې شي کوخ ډیر غټ راړې شي نو پته ولګی دا چې انسانيت د دین عبارت نه لري دیو جن مولا روميو فرمایل وای ایچ می بی خلاف آدمن ایچ می بی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لازم است غودرا گربون باشد زمس مولانا فرمائی چې د قران او سنت پاواله باندې تازان انسان کړي دي نو والله ک بنگلا باندې ته انسان جوړ شي والله ک موټر باندې انسان جوړ شي والله ک اقتدار باندې انسان جوړ شي والله ک جاگیرداري باندې انسان جوړ شي بابا فرمایي وای سړی تو سپ دولت نه دی رحمان سړی توپ سپ دولت نه دی رحمان بد سرو زرک جوړ شي انسان نه دی عزیزانو انسان چې انسان کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو د قران کریم په هدایاتو دی وجنه یو پندت ته د اندوانو مولا دی د چا مولا دی د اندوانو مولا دی او عزیزانو اندوان داسې خلک نه دی دا غي د خپل دین مولا انتهایی خوښ دی حتی چې شودر هغه کې یو طبقه ده هغه ته استحقاق نه ورکړی چې ته پندت جی سره لاس میلاول شي ځکه ته کم تر سره او پندت دی خو د خدای سره پیدا دی زمونږ پندت دی د خدای د اندوانو ځان له وجې بډ رامغونه مذهب دی چې دا پندت د خدای سره پیدا دی دا شودر د خپونه پیدا دی پندت د خدای سره پیدا دی او دا شودر د خپونه پیدا دی او دا ویش او کاشتري د درمیاني مذهب درمیاني بدن نه پیدا دي څلور طبقه جوړ کړی دي اوس ورته دا شودر دا د ټول نه د سافل درجه انسانان دي او برحمن دا د ټول نه د بالا درجه انسانان دي لہذا شودر ته حق نشته چې برحمن سره لاس میلاو کی ځکه برحمن دا د غي په نظر کې خدای په سیده مرتبه ښه نو د اندوانو د خپل مولا متعلق دا عقیده استاسو د خپل مولا متعلق ساکی دي بیا د پښتنو خصوصیت سره الله مرحوم ډیر عجیب خبر وکړه
کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، کپختنون ایمانی غیرت و دینی غیرت ختمول غواړي. نو بس مولا ورته یو خالص بوتل غنښکاره کړه چې بس د دنیا د هر خېګړې وزینه ته مولا وای. مولا د چا دسه دی؟ امولیان په دې کار کې څنګه امولیان څه کوي؟ امولا کی دور مسجد تک، امولا سے مار دے د ځوانانو کار دی، امولا صاحب خانک دی و یو زیم یو سره سابق دی. نو کم قوم چې خپل مذهبي طبقه پر ځای ډرامې کوي، اسی ایمان سره وای دا قوم به د خیر مخ ویني، وای دا قوم به د خیر مخ ویني، بیا به دا عقیده ساتي چې یا خدای پیغمبر دروغ ویلي یا موږ د زناورتوب په لار باندې روان یو. نو الله دې موږ د زناورتوب د لار د انسانيت لارې ته راولي. ناغه پندت وای کہ کس کے حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د عرب بیرارو او گمراہ قوم تا د انسانیت لارو خودلا او یوازې غي انسانان نکړل. اگر ذکر کئی کہ خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے، خود نتے جورا پر اوروں کے رابر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یواز پخ پر انسانان جوڑ نشو بلکہ د انسانانو جوڑون کو فیکٹری جوڑ شوی. حضرت ابوبکر انسانیت ساز مشینو بیا، حضرت عمر انسانیت ساز فیکٹری وا، حضرت عثمان انسان ساز کارخانہ وا، حضرت علی انسانیت ساز انجمنو. دنیا تیر انسانیت درس ورکه چې انسان اسی کا نام ہے، انسان دیتا وای. عزیزانو نعرض میں کوله تاس خدمت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل گویا د ژوند آخرنه خطبه، آخرنه تاریخی تقریر، الوداع تقریر د حجۃ الوداع موقع باندې بطور لائحه عمل یا داسې وای بطور هیومنیټریان آوټ لاین د انسانیت آوټ لاین څخه، هیومنیټریان آوټ لاین چې د انساني دنیا سکیچ سده او په کومه لار روانيږي. نو هغه میجر آوٹ لائنز ورو خودل چې غټي غټي خبرې دادي، غټي غټي خبرې دادي. او عزیزانو تمره جامع تقریر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم انساني بنیاد باندې چې د یورپ مستشرق په کتاب لیکل وی، د کتاب نوم یې د فیرویل ایڈریس اف دی پروفیٹ محمد صلی الله علیه وسلم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الوداعی تقریر چې د انسانیت د پاره هغه په تفسیر کوي چې دا تقریر که مسلمانانو خپل کو دی به کامیاب وي، که سکانو خپل کو دوی به کامیاب وي، که هندوانو خپل کړ دوی به کامیاب وي، که يهوديانو خپل کړ دوی به کامیاب وي، که عیسایانو خپل کړ دوی به کامیاب وي. پیغمبر علیہ السلام هغه تقریر کې یو ذمہ داری صحابه ته واچولا چې دا کوم خبره مو یاد کړئ، فليبلغ الشاهد منکم الغائب. تاسو کې حاضرین دا ټول غایبین ته ورسوي. خوار شي دی دنیا کې 1,40,000 صحابه کې 14,000 دا خطه عرب کې وفات شو، دا 1,26,000 صحابه دا بحیره عرب یوړل، که بحیره قلزم یوړل، که دریای نیل کې ډوب شو، دا ټول صحابه چې کوم طرف ته مخ او هغه جانب ته روان شو، دا الله دین والا خبره تامه دنیا ته ورسوله. عزیزانو ستاتر دا چینی ترکستان د یو صحابي قبر ده پکې، ستاده پیښور د صحابي قبر ده پکې، سنان ابن سلمہ ابن محبت رضی الله تعالی عنہ دلته راغله ده، دلته د پیښور خوا کې پروت دی. اوس پکار دا و چې مونږه پته لګولې چې سنان ابن سلمہ د سره پار راغله دي، دلته نو کړیو کتل لاوتو په وزر راغله نو کړای لپاره پیسې ګټلې جی. او ما وې زه تله مالته تقریر ته نو ساره ملګرو ته وې مې عزیزانو لګ دي اصحاب بابا ته ورشو، سنان ابن سلمہ رضی الله تعالی عنہ د دې قبر ته ورشو، آلته چې ورغلو ما صلی اتلم سپقا راختم خزه په کلا بلا ډیری و سړی په کلا بلا ډیرو، او چا قبر ته سجدي لګولې چا ځان باندې کانی مخړ، او الته پکې د ابو یو د شنی خزه په ځال لامبل او سړو پکې. نو ماغه ملګرو ته ما کده ته پته وي چې ما سره بدا په خوريان دا ملکې نو دې په خدای قسم کې راغلی ښه چې بای دا ز سره پار راغلم دې قوم ته ډرامه جوړم، که زه دې د پار راغلم چې دې قوم ته یو فکر ورکم. نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی انبیاء راولېګل،
فرمای کان الناس امه واحده. تاسو څنګه خو بنا ما درته نن اراده ده، نن درته اراده چې څو پورې تاسو څنګه شوی نه ان شاء الله زبرته خبره کوم. حالانکه زما ګله خوږی راتلو سره مولانا محمد امین صاحب ته او صاحبزاده صاحب ته حسین احمد صاحب ته مولوی غلام الله صاحب ته ټول ته مې چې ګله باندې مې درد دی، خو مې تاسو دعا کوئ چې الله تعالی توفیق راکړي دي مسلمانانو ته خبر وکم الله لپاره. نازیزانو ان شاء الله تاسو دعا سره غلې والا درد مې هم ختم شو او ما ملګرو ته زما د غلې درد ختم زکه شي چې دې ته هم پته چې زما مجبوری ده حضور بکیرا باندې نه خبره ده چې منډه ورسره و ځکه خو د ورځې لګي خدای ورکا د ورځې لګي چې وای د شپې لګي چې وای نه الله تعالی دا چې قبول او منظور کی تاسو ټول امين وای. الله تعالی فرمایل کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین. دا انسانان ټول یو عقیده باندې متفقو چې لا اله الا الله. آدم علیه الصلاۃ والسلام نواله تر نوح علیه الصلاۃ والسلام پورې پسلګونو انبیاء رال انساني دنیا کې چرته د کفر نام و نشان نو، چرته د کفر نام و نشان ونه، د شرک نام و نشان. ټول انساني دنیا د عقیده باندې متفق وا چې لا اله الا الله. دا غینه بعد انساني دنیا کې د خدای مختلف تعبیرات شروع شو. یو سړی اوس دا تصور خو ذهن کې چې خدای د ټولو کائناتو نه خسته یو شی دی او خدای د ټولو کائناتو نه لوړ یو شی دی او الله د ټولو کائناتو نه چمکیله یو شی دی. لہذا تصور دغه خو دوکه په دې شي چې دا تک سپین بل چې دا خدای دی، دوکه شو چې خدای چې دک کوي ذکر دنه ریزز او شواګان راوځي. نازیزانو الله تعالی اوس د انبیاء ډیوټي لګولا چې اوس شرک باندې هغه باندې تور او چلوي. سیدنا حضرت نوح علیه السلام چې کله قوم تراغه دعوت وکړه چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیر او زما قوم تاسو خطا شوی تعبیر او مصداق تاسو د خدشه او د خطرې شکاري. لہذا ز تاسو یو پوینټ متعین کوم چې تاسو د عبادت لپاره یو ذات پیژنې چې الله ورته وي، سجدې لپاره یو ذات پیژنې چې الله ورته وي، د نظام لپاره یو ذات پیژنې چې الله ورته وي. الله تعالی سره عبادت کې شریک لگتے زوائی، اللہ سر عبادت کے شریک، اللہ تعالیٰ سر بندگی کے شریک، اللہ تعالیٰ سر سجدہ کے شریک، نہ اللہ تعالیٰ سر حاکمیت کے شریک. تب ټول انبیاء دعوت وکړه او قرآن کریم فرمایل چې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. او زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تان وړاندې معصوم را پیغمبران په زرګونو لېږلي دي، د ټولو دا یو خبره وا چې لا اله داسنه، د ټولو دا یو خبره وا چې لا اله. ځکه چې تاسو غلي غو نه وای ځوام غني ود شوي وده شوي نظام دور روزګار نیم چې غني ودو ته چلو یم لیونه یم خو 100% لیونه یم نه لګ لګ یو خواله غواړم چې دوره په ټولو خبرو نه پويږي چې په 10% خو پوه شي کنه چې د ټول انبیاء او رسول دا یو خبره چې لا اله الا الله. استاد قوم چې تا تدا خبره کوي چې ما سمینا بهذا فی آبائنا الاولین. دا تچ مونږ ته کوم خبره کې دا د تان وړاندې په یو زمانہ کې یو علاقه کې بل چا کړي نه دا الله تعالی وې دا دروژن دي. کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. د هر پیغمبر د دعوت مقابله کې د سرکش خلکو رد عملهم دغه دا تاسو سره چې کوم معامله کوي او الله فرمایل اتواصوا به. د یو بل توصیت خو بنی پر خو چې مونږه خپل تداوی نه تاسو ورته هم دا وای خدای وای نه دې پر خو بل هم قوم طاغون. خو سوچ د الله نظام ته سر نه ټیټي دا غیرت دی عمل د خدای د نظام بدله کې ویم دقه. ناریزانو ما طرف ته بالکل ایغ نیغ متوجي او یو خبر به ان شاء الله ځان سره ذهن کې کېدی په دې ذکر به هم ثواب کیږي او که چاته سبا اوروله پاغي به هم ثواب کیږي. نو په دې نیت وګوره کس دې نوم کوي
نو په دې نیت وره چې ان شاء الله نور مسلمانان ته به وام نو اوس قدر نه ایره شو نه یا نشوي پوي نو ثواب خو د الله په نسبت نه شوي ته ناس وي ورته اراده ردا وا چې زیز د قوم او نور مسلمانانو ته اورول غواړم نو الله تعالی انبیاء راولېګل قران کریم فرمایل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الله وزما دې قسم ودا تاکي خبره ده چې ما خپل رسولان لګلیو او وی فرمایل بالبينات اوس بینات چې دا هغه پیغمبر ته اټریبیوټ شي هغه پیغمبر ته انتساب شي چې کم پیغمبر ته الله معجزه ورکړي دا نو بیا مونږ ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات پیغمبر می معجزو سره ولېګو پیغمبر می معجزو سره ولېګو خو دا معجزې الله تعالی د شمار یو څو پیغمبرانو تور کړی دي دا ځان سره یاد ساتئ چې د پیغمبرۍ د لپاره معجزه شرط نه دی د ولایت د لپاره کرامت شرط نه دی یعنی دا نه ده چې یو سړی په هوا الوزینو بیا به ولی الله په هوا بالوزي بیا به ولی ما بیګام یو ځای بیان کو خپل علاقه کې نالته مې خلکو ته مې زمون پنيز لوی مولا سوکي چې د سړی په غاخ دردي او سړی ولا منډه کې استاد دم را باندې واچ هغه کې ده په ګوتا نو دې داسې ګوته کېږي وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والاذن بالاذن والجروح قصاص یا رجی دا فلانه لوی مولا ده ولی بس اک تک ته ورسره نو خو بس ما ګوته کې خدا واغه چوپ کو د غاخ درد ودرېده د غاخ درد ودرې نو ما ورته ملګریا قسم دې کدا لوی مولا دا مولا ده نه سره خو یو بل بزرګ په دې آیت مهنت کړې ده او ته وایي چې بس خدا آیت وایا چې ورشوفه کې مهنت زماره خو تا ته میتیار الوا درکړه کړي ما قسم دې او داس په فرایض نه پويږه دا اوس پته ولګی دا چې د عام قوم په نظر کې لوی مولا هغه ته وایي چې تعالی سردردې په دم ټیک ټاک کی جی یاري دستونه در باندې چوپ کیو را کنټرول کی لکه بس دا لوی مولا دی او یو سړی کو ورته قرآن او سنت فلسفو باندې مغز کپا ما ته هیڅ لوی مولا نه وي کني په دې فلسفو نه ونه شم د ټول ملک ګرځم دا فلسفي د امت چاونه چې دا لوی مولا دی ټول راته یو وکیل لاغلی ما وې دا مې اوسلان د خدای په کار اخته کړی دی اوس د دنیا ته ځان خور غواړم چې زه مولا یم لکه مولا او حسین احمد صاحب مو ایډوکیټ راغلی دی نازیدانو لګ ما طرف ته متوجي زه الحمدلله طالبم د قران کریم او تر قیامت پورې به طالبم کو قیامت پورې ژوند دي مرګ پورې به طالبم الله تعالی دې ما طالب پاتې کی تاسو ټول امين وای نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی علیه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات الله تعالی فرمایل چې ما رسولان لګلی دي بینات سره نو ما وې اوس معجزه خود شمار سو پیغمبرانو ته ورکړل شوی وي صالح علیہ الصلوۃ والسلام دا څه غټه او قتل تاریخ ارض القرآن کې علامه سید سلیمان ندوی او نور علما او سفرنامه ارض القرآن کې لیکلي دي جی چې هغه غټ ته اوسم لاړو اومکته څنګه شک چې پاغه کې شو د اخراوتو لپاره چې قوم ته تقاضا وکړه مونږ ته پیغمبر منو خو کده دې غټ نه دی بلار به اوخه د لاسو میاشتو را بار کړه نه هغه خدای دې غواړي مې خورا باره کې وته نه الله تعالی دقه دی وایخلی بس مړه سر غاړه راخاره شو وی ګورې وته څنګه راوځي جی بلار به اوخه غلان دې پړسولې ده مونږ ورو ټوټي مات کړی دي لنګون ته نږدې ده لنګ شو الله تعالی په ابتلا وکړه چې زه خو ګوره معجزه چې پیغمبر له ورکوم نو بلا مطالبه ورکوم خو چې کله قوم مطالبه وکي او معجزه ورکم او بیا قوم د سړي ځامن نشي نو ګوره 15 منټه ورته ګورم نه ښه باندې قانون دی چې بیا 15 منټه نو بیا ایمان لري کنه لای نه خپل سر باندې لاندې کوم خپل باندې باندې کوم ښه هغه د ظالم زامن ایمان سره د عمران نه نو خدای صالح علیه السلام ورته اوسه منډه تا ګوره چې کوم عمل ورسره کوم منډه ته اوس ګوره چې کوم عمل ورسره کوم الله تعالی دې موږ د خپل قهر نه امان نه کی تاسو ټول امين وای نو الله تعالی فرمایي چې هر پیغمبر ته معجزه نه ورکوم وما كان لرسول ان ياتي بآیه الا باذن الله معجزه د پیغمبر اختیار شي نه د پیغمبر سره دا لازم نه چې دی باندې معجزه زار کوي دا عادت او د عقل نه خلاف سکار او معامله به خلکو تخکار کوي بیا به پیغمبر یا یو سره
اب بزرګي په دې بزرګي وای ستا ولایت وای ستا پاکی وای ستا قران کریم په خپل تعریف وکړو وی فرمایل چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا الله تعالی اولیاء ندوی بان یرشدا او نه بدوی فکر ملکی مستقبل کې وسوک دی اولیاء قران په خپل بیان وکړو چې الذين امنوا وكانوا يتقون الله تعالی فرمایي چې اولیاء هغه خلق دي چې دوی د عقیده په اعتبار د مضبوطی عقیده مالکانی الذين امنوا الذين ایمان پختہ عقیده سالڈ فیتھ چې ستوي مضبوطه عقیده مضبوطه نظریه چې سار یو شان مسبخین بل شان ما بل یو ډیر مالدار سړی ته ډیر مالدار سړی جی یو لوی گروپ اف کمپنیز دي بلا ډیر کارخانې دي او اوس په پرایویټایزیشن کې هر ځای هغه په صف اول کې ولاړی جی دا کارخانه یو مغل ورکړه او جی دا بل کارخانه هغه ما ته چا بل ازو یره جی دا میاسه خډیر خلوټ مار شروع کړي کارخانه وی پرایویټایز کړي نو مې تاسو څه خیر ورسېده تاسو ویجی دا فلسفه خنه ده زما په نظر کې خو دا فلسفه دا ډیره زیاته فلسفه ده نو ما ملګری ما په خیال ستا په انټرنیشنل معاملاتو باندې اپروچ ډیر زیات دی خبي پوهیږي نو ما مونږ په لک پوهیږي چې په خوالي پوښو ما مونږ خو وایو چې دا د امریکای د نیو ورلد آرډر سره فری اکونومکس او فری مارکیټینګ چې شی پرایویټایز کړي شی او د چور بازار او د کساد بازار یو میدان ګرم کوي تا د کساد بازار او چور بازار یو میدان ګرم کوي چې تاسو معیشت تباشي او زما اکونومکس مستحکم شي ځکه موجوده دور کې امریکا د ټوله دنیا د ټولو نه زیات مقروض ملک دی دی very indebted country of the world د دنیا د ټول نه زیات مقروض ملک هغه امریکا ده امریکا د نیو ورلد آرډر په حواله دنیا کې امن نه قائمول غواړي هغه وایي چې زما د اصلاحي کپت او ضرورت ختم شي او زه دا ګرتی وي او سسکتی وي معیشت لږه ساره ورکم خلک برات اوس د لوګي هلاکیږي ځکه ټول عمر می خلک یو بل سره جنگول دي اوس ما باندې هغه حالت را روانه چې معیشت می سسکتا هوا ده هغه سلګي وي دا سلګو وهون کې معیشت دله به استحکام دې سره ورکوم چې د خلکو اصلاحي ته ضرورت ختم شي او ما ته خطر ختم شي نازیزانو عرض می کوله تاسو خدمت کې چې قران کریم فرمایي لقد ارسلنا رسولنا بالبينات ما خپل رسولان لګلو معجزات سره نو هر پیغمبر ته خدای معجزه ورکړي نه دا نو الله تعالی فرمایي چې ما لګلو خپل پیغمبران بالبينات بالشرائع والاحکام احکام سره ملګلیو قانون سره ملګلیو نظام سره ملګلیو سیستم سره ملګلیو دستور سره ملګلیو آئین سره ملګلیو مانیفیسټو سره ملګلیو چې دا منشور دنیا انسانیت ته وخیا چې ګلابا ما سره دا نظام دی که دا عملی شو ستا پکې دا خیر دی دا خیر دی دا خیر دی او دا خیر دی ما ملګرو ته بلوزي علماء ته فیضات د قران کریم د سیاسی فکر او د معاشي فکر نه زیات واقف کړي او متداو کوي چې د قران په اساس سیاست کې تا د پردا خیر دی او د قران په حواله معیشت کې تا د پردا خیر دی مې په دقه شی به امت راغب کیږي دیتا چې موږ له اوس نظام قرآنی پکار دی او کله ما نه څوک تاسو کی جی تاسو مليان څه غواړئ نو موږ ورته موږ د خدای نظام غواړو څه شی غواړو د خدای یره استاد دا د خدای نظام څه شی دی نو زه خو په زر راخلاصم دا د خدای نظام کراغه نو غل نو بیا لاس کټ کو او د ډاکونه ولا سخ په دواړه کټ کو او زناکار ته کله کوړی ورکو کله په کانو سنگسارو قاذف ته کوړی ورکو جدا وکړو بس مړه چې دا محیط تصور د اسلام ورته ور پیش کړه ناغه سړی ځان له داسې یورپ قاسم په خوانه پروپاګاندا کړی دا چې اسلام بغیر صداګان نه په بل څه نه پوهیږي اسلام بس یو وحشي دین دی بس خلکو چانه لاس پرې کوي چانه خپې پرې کوي چانه غوږ پرې کوي څوک په کانو وي څوک په درو وي څوک په کوړو وي اوستا ورته ماغه تصور پیش کو نو د یورپ د پروپاګاندا تایید دی وکړه ناغه ملګری داسې بیا د مولا خواته راځي نه چې خدای ورکه دغه اسلام رانه وړي
زه خو ځان لنډې بوشه کول نه غواړم خدای ته ګوره ورته ملګریا که اسلام راغی نو ګوره مونږ به تعالی خوراک درکو که اسلام راغی ستا صحت به فری وي که اسلام راغی ستا تعلیم به مفتی که اسلام راغی تا ته به گزاره الاونس درکېږي که اسلام راغی شپېتو کارونه بعد به تا ته وظیفه میلاویږي که اسلام راغی تا ته به ترانسپورت سہولتونه که اسلام راغی تعالی به واده مونږ کو ما یو ځای تقریر وکړ ما امام ابن حزم رحمت الله علیه دی باندې اجماع والا داوا لرله چې دا خبره اجماعی ده چې ډوډۍ کپڑا مکان د قرآنی نظام په حواله د هر زنده سر حق ته مسلمان دی او که هندو دی خو روټه کپڑا او مکان دا د هر انسان حق دی صحت او د صحت مواقع دا د هر انسان حق دی تعلیم او د تعلیم مواقع د هر بچی حق دی ترانسپورت سہولت او د روډ سہولتونه د هر آبادی حق دی واده د هر زنانه او نارینه حق دی نو چې تقریر مې وکړ یو ملګری راغی خواته ما ته ویل دا واده والا خبره به ټول نه وړاندې کېدی نشي دا حق وی ټول نه وړاندې پکار دی دا حق نو ما وی دا ملګری هم خزه پلې دی څوک ورسره رشتہ کول نه غواړي نو ما ورته بابا کاکا ما ان شاء الله تا د پاره به د واده تنظیم زکم داسې ملګرو ته خوش بای داسې یو کاکا دی غل څوک رشتہ نه ورکه الله د رضا لپاره ورته رشتہ پیدا کړي نازیزانو ما ورته کاکا کله اسلام راغی بیا ته پکې هم بی واده نه پاتې کیږي کله اسلام راغی دا خوار او سپیره پکې هم بیډوړه نه پاتې کیږي سیدنا حضرت عمر ټول وای رضی الله تعالی عنہ پلار را روان دی او بډا یو کوسکه ولا د کنټرول ورسره دی دروازه ته आवाज کوي یا اهل الدار لله شیء او د کور مالکانو ما تعالی لپاره خیر خیرات او گدارا کوي خیر راکړي خیرات راکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی اوس حکومت د حضرت عمر وی او څوک د داس زلالت کوي لاس تني سي چاته راغی داسې بوډاون جټکه ور ورکړه ما ذل والهوان دا سره سو عمل کوي تولید انسانیت تحقیر او تذلیل کوي دا خو انسانیت ذلیل کیږي چې لاس داسې نیولې تاسو به چرته علماو نه مسله خوریدلی کنه چې خیرات ورکین وای په خلاص ورکا چې ګس لاس خبر نغام تور مونږ ارتدا فلسفه ذکر کو چې دا د دې لپاره چریانه بچي یعنی پټي ورکا چریانه بچي سنه بچي ریانه اصل فلسفه دا چې دا پټ ورکه دی غریب ته دی لپاره چې د انساني عزت هغه پامال نشي ښه زکه چې د عزت نفس مجرور نشي چې دومره غنه کې ته وسوي ته پاسه والا د رسول پای دا والا الله مال لکبړي کا واخله دا والا خیراتی مې دل درکړي نه غریب هغه زکه چې په دې غستو خو سړی ته ځان خنخ کاری ښکاری ورته ښکاری مال کله کله څوک د موټر کرایه راکړي زکه زه هم تنګسال کې پیسې نه جوړم کنه څوک د موټر کرایه راکړي نو چې راکړي نو مال لاس نو زوم نه نو ما سره کملګری چې لکه غلام الله دا سړی پوهې دی نو دا مولوی غلام الله دی ورته بس په دغه موټر کې ورته کېده موټر کې ورته کېده په لاس باندې نه اخلي زم په دې سړی سپخ کاری چې راکا خو په دې کاری چې ها واخله اوس ما د 10 روپۍ لاس کې نیولې دا ورکوم غلام الله له چې دا واخله زما شاګرد به ان شاء الله تاسو علمی خدمت کې الله تعالی دې د ټول علماء او تاسو د علمی خدمت توفیق در نصیب کړي نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا فکر و نظر او نظام په ولدا بوډا لاس نونیس جټکه ولا ورکړه دا سره سو عمل کې دا ولې ځان ذلیلې خنخکاری په سړی چې لاس نیولې هغه بوډا ورته جواب ورکړي چې دا زما مجبوری ده د مذهب او دین په اعتبار باندې زه مسلمان نیم يهودیم څوک يهودیم په ما باندې د حکومت اسلامي طرف نه جزیه لازمه ده زه بیت المال ته ټیکس ورکوم څور کوم ځکه حکومت چلیږي په ټیکسونو باندې په سمانه چلیږي ټیکسونو باندې د حکومت ځان خپل پیسې خو نه جوړي پیسې زما استاد استحقاق نه علاوه د 1 روپۍ سیوا جوړول نشي کنيو سه بین الاقوامي دنیا پانسی کوي ښه بین الاقوامي دنیا هغه پانسی کوي چې د انټرنیشنل اکونومکس د اصول خلاف تاسو یو څه کول چاپ کړی دا ته هم صرف دومره چاپ کې چې څومره تا ته حق ملاو دی ښه نو 1 روپۍ هم زیات ځان له چاپ کوله
نشي چې د ملک څومره مجموعي آمدن دی څومره سونه له ورسره بس صرف د هغې د قیمت په اعتبار باندې ټنګ سال تاله پیسې راوباسي ښه سټیټ بانک اب تا ته نوټونه جاری کوي عزیزانو اوس چلیږي پس زمونږ په ټیکسونو پس چلیږي دا مالیه ده جی دا بیانه ده دا پیسه ټیکس دی دا انکم ټیکس دی دا سیلز ټیکس دی دا پراپرټي ټیکس دی دا انکم ټیکس دی دا ایکسایز دی دا فلانه دی دا مړه بلا شی دی بلا شی دی خو ټیکس دی او ټیکس دی او ټیکس دی او ټیکس دی او د قانون یو ضابطه چې نو ټیکسیشن ویداوت ریپرزنټیشن چې کوم ځای قوم ته په حکومت کې نمائندګي نه نو هغه ځای حکومت ته حق نشته چې ټیکس واخلي چې ټیکس واخلي جی ما وی بلرس ما چې نو ټیکسیشن ویداوت پروټیکشن چې کوم ځای قوم ته د جان او مال او د عزت او آبرو تحفظ نه میراو نه هغه ځای حکومت ته حق نشته چې هغه قوم نه ټیکس والی ته زما پلار چې باندې ټیکس لې دې د پاره علي چې زه په دوخ په خوب کوم ما ته بل جان خطر نه ما ته بل مال خطر نه ما ته بل عزت او آبرو خطر په دغه ملک کې چې کله موږ د خدای نه باغیان شویو جی د چا جان محفوظ دی د چا مال محفوظ دی د چا عزت او آبرو محفوظ دی او ما پرون یو جلسه کې وې ما یو د شوکت یار سیبلور نه د چې عزت په داو ولګېدو جی کله دغه ملک باسیان روزانه د سلګونو غریبانو دا غي میند خويندې بیزته کیږي د جاگیردارو او ډیرو د لاسا دا غي عزت باندې حمله کیږي ما کړه دوی انساني غیرت را بیدار وي او د غریب په دی لور باندې رزق غسته وي نن به شوکت یار سے ابتدا رزلیدل نو خوځیدا د ملک غریب خود سره انسان دنه ځکه وبدا قوم تباکی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو مشهور کیس راغی فاطمه د بنی مخزوم سردار ده هغه غلا کړی ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته مقدمه را حضور پاک بیانات واورید او بیا فیصله وکړه چې د خزینه با لاس غوسو نو سماته وګورئ د قبيله خزوا او صرف د قبيله نه و د قبيله د سردار لوروا د قبيله د سردار لوروا نو اوس یو قبيله چې هغه په یو ناروا خبره باندې بدنام شي نو خلک ورته بیا سپک ګوري کنه ګوري فلان دا پلان کې خیل دي بس دا ټول خلک په غلي غونډي شي ځکه چې دا هغه یو بیډ ریپوټیشن شوی یو بدنامي شوی نو خلک ورته بد نظر باندې ګوري بعض اوقات داسې وشي ماته ګوري دا اوچ والا ماشاءالله ډېر خلک دي جی اوس که یو سره داسې به خوندې تی وشي او د ملما اکرام احترامونه کی د ملما اکرام احترامونه کی او هغه ملموم مو پټ غوندي لوی جبې ورسره چیر وخت لوډ سپیکر ته ولاړی ځکه لوډ سپیکر ته بل لوی جبې نه چیر وخت لوډ سپیکر ته ولاړی جی او چې ما غوندي داسې مو پټ غوندي وی او مال احترام نه کړي او زه روزانه د ورځې یا د شپې یو تقریر کوم او زوایم چې د ملمن احترام کوونکي خلک لکه اوچواله نو زما په خیال میاش پس به تاسو ټول پاکستان کې به مشهوري ښه ټول پاکستان او چې بیا ځې کراچۍ ته او د نسړې ته پوس کې چې کم ځای زګی د دیرم در کې د کم ځای د اوج حق قاضي صاحب راغله استاد تذکرې کړی والته ته وای چې خدای په تناق سره کویګا مو خو د سړی توبه خلاص کړو اوس کار خو یو سړی ناروا وکړو خو بدنام په ټول کړی شو ناپاک شهرت په د ټول کړیو شو نازیزانو هغه قبيله والا خلک راجم شو مشوره وکړه چې کله سردار دی لور نه د لاس غلا کې کټ شو نو والله چې چا سره د مخلګولو بنیو خو چې کوم ځای څوک رانه تپوس کوي ته کوم خیر سره زوایم ز بنی مخزوم ډیر ښه خدای دې خصاته تاسو خو سردارانو غلاګانې کوي خزم ټول غلی دي لاس ته پرېښو وی چې اوس رسول پاک صلی الله علیه وسلم له اپروچ پکار دی سفارش پکار دی چې څوک ورلبوزو چې دا خبر پیسې به ورکو خو چې دا لاس کټ کول دا بچي ضمانت به ورکو خو چې دا لاس کټ کول دا اونشي جی چا ورته اطلاع ورکړه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر کې خادم د ډوډۍ ورته پخې لنګری مطبخي د حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما حضور پاک ته ډېر خوښ دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ولرا ولې چې ستا سفارش وکي جی روان شو غپس اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه هغه راوست خو ورته خبره واضحه نه کړه اوس بعض اوقات سړی ساده غوندي تپوس یا نه کې چې ما سره لپاره بوزي
ورته چې موږ سره لکار ته موږ سره تانه پورې نه دي نو ور سره روان شي. زه یو ځل داسې خطا شوم ما سوتن سوکرال وی چې موږ داسې غاړي سره دې پلاني کړی ما ښا وی ته چې موږ سره دې تانه پورې بلار نشي ما زه په ټلیفون کوم ورته چې د عملګری دل دوی سجایز کاریا وینه چې ته موږ سره لاړ عثمان سره د مولای داسې حماقت شمه دی چې رسم در سره تاسو مې ته ونه کې چې څه چل مو کړی دی په خره سوار شي که په خره سوار شي سبا احمد مړ چل تلاړم ایسے چوسه ګډیر دیندار سره جمعه ته بم ما تراته جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه را لېږي سمای کینه وېزل کور ته ورځم ا کور ته لاړ د چای وې هغه محرر سه پوښه اما ته قاضي څنګه راغلی ځکه کسان خولی مې دا کسان د دې کته کړی دي ما په خیال زمونږ د دې کلی په سپین روب او منبرانو کې د هیڅ څوک نه پیژني نو ما چې څوک دغه ځای نه دودکار شي پیژني نه نو ستړو ځای بیا شاباس غړی بیا مال راورسي کله چې څوک هغه پیژني نو خو شو ته خلاص منبر سے بلاړ شي ور سره جی دا سفید پوسټ ور سره لاړ شي خو چې څوک نه پیژني نو ته مولا سے بجماعت کې ناس یې واپس لاړ شي خبر نو ماته خج بس دې کار به ان شاء الله وشي خو عزت تاسو سره خبره کو دنه ور سره لاړم کمرې ته ما ته تا د دوی په کیس ځان پوي کړل ما نجي خو مې دوی راته زمونږ تانه کې سکار تر سره لاړ شم نو اوس چاته وای مې چې چوسه ته وام کنه وې مطالبه سره ما دوی زمونږ یو سړی نیولې چې ریماند ونه بس نور څه مطالبه نشته خو چې بوج دي او جوډیشل حوالات ته ولېږي چې بیا په جوډیشل ریماند باندې واپس را نه ورېږي مې ریماند کې خور سره تاسو خامل نه کوي سر په لاندې کوي به باندې کوي او ورته چې دا پلانې قتلم تا کړی دی هغه وای اوجی ورته پلانې ځای شو کوم تا کړی هغه وای اوجی اځه چې څوک ونیسي اپاته پته چې بے ځای نیولې دي او رشتہ دار راشي نو زور ته مړه غتړم به پیغام ورسوي چې رشپې بری ژوندۍ سو خدای ته وای تاسو را تلست لیکي ازبرته په ها کوم ها زه کني منی ورسره خود سړی توبر اخلاصي نو ما ورسره نو وای چې پانسی بشوام خو هم ورک نه پانسی کیږي د پولیس وړاندې د اقرار او د کنفیشن قانوني حیثیت ستنه تاسو د کلی کې وکیلان صاحبان دی غینه تاسو کوي ځکه مجلس خو بیا تانه اتکړای او باسي او پولیس دان را بار کی او وای چې اوس فکس او حقیقت ته هغه وای ګوره پولیس نشته پریمان دی واپس ورته نه ورکوم بس دا کم بیان چي دا به تاسو ورته سپریم کورټ پورې رواني ښه اوس وایا چې ساکي ناغه ورته سي پجړا شي مجرم جی ما سره کولی سړی توپ کار نه کړي دا سي بربند کړم ايخه وبېرا باندې را چولې او ډوب کړه را کولې ډوب کړه دا تحریکو د حکومت خلاف اې کې زمونږ د کلی یو کاکا نیول نو ماته بیا سچو سے خبره کوله یاره چې ډېر بلاله ویغه سیایي والا ډبو او وې ته باندې بالکل هیڅ اثر نه کوي ورته چې بم د خلاص کړي دې چې بم پیژنم نه کم ځای بم خلاص کړ نو یا سیایي والا په بیا راکې خودل ویغه کم سیایي والا انسپکټر چې ډبو ویا غریب پستړ شي ګرمي و نو هغه کورسای کې ناست وی چې لکه وبراله نو هغه لمونګه وبراوړي او دې کاکا د جیب نه نسوارو ډبه راوسته خان ته ورته وبوس کا زبورته چونډایو لګو ورته وبوس زبورته چونډایو لګو عزیزانو نو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې محرر سے ماته ویجی پریمان به واپس نه راوړو خو خبردار چې سوچو سپ تاونه وای ما ولې وې د دغه مجرم اخلاقی وای خدای ما به خوباسه وی ډیر بد اخلاقی جرم کړی ډیر ناکاره کیس دی ویسه زبې سچو سپ توام خو ته ورته پخپل مو وایا ځکه دې سچو سپ نظر کې ستا ډیر عظمت ته وای چې دومره ناپاک کیس کې راغلی بس ما ورته سچو سپ تاج دې چاینس کې لړخه دلل نازیزان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ اغام به خبره کرا روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغه حضور پاک کله دې کسانو سره وکړه فورن احساس ورته شو ویا اسامه اتتشفع فی حد من حدود الله اسامه د خدای د قانون باب کې مال سفارش کې راغلی چې د خدای د قانون فیصله هغه ځکه وټ کوم او بدلې کوم هغه کې تبدیلی وکم او یو ډېر عجیب تاریخي خبره ورته وکړه وی فرمایل چې فوالله لو سرقت فاطمه بنت محمد اغاظها الله لقطعت يدها وقسم دې کدا غلا د بني مخزوم د سردار فاطمه نه وکړي او زما خپل فاطمه الله دې پناه ورکړي هغه کړي نو داغه د پروم په قانون کې دا رو رعایت نو هغه نه به مملاس کټ کو حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ بالکل دا صح ما غونډه ولاړ دي چې خدای زه خواجب صادقای کړه
او حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو بل تاریخي جمله وی انما هلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف تركوه. د تاسو نړوان له امتونه الله تعالی په دې هلاک چې کله کمزوري باغی کې غلا کړي وا نو داغه لپاره قانونو چې لاس ته کټکا او چې کله سفید پوش بغلا کړي وا داغه لپاره بیا قانون کې څه گرفت او مؤاخذه نه وا کني ما وې دی خو ګورې ما وې په دا ملک سغلا هغه دي چې د شپې د چا د کور ګټو کې او غلاو کې چانه جیب وای په دا سړک باندې ناشتي چانه ډاکو کې په زور ته نه په دا اوس غلوي او د قانون مجرمان دي کله حکومت لاس ته راړل او د پولیس ور سره مخ کې ناراض بازنی نو بیا د خدای عمل شي کومه کې ناراض بازنی ور سره نو بیا د خدای او مؤسسه سرټیفاید ډاکوان دي دفترو کې ناس د تر حکومت سرټیفیکیټ ملاوي چې تاسو ډاکې چوي د خلکو جیب باندې دا سرټیفاید ډاکوان دي اوس دا سرټیفاید ډاکوان دای هم د دې قام په حقوقو غاصبانه قبضه چولې ده او دغه ډاکو او دغه غل او دغه نقبزن او دغه جیب تراش دام غلا کوي خو چون کې داغه په سر د حکومت لاس نشته نو داغه جرم دی او د افسر جرم هغه جرم ذکر دی چې هغه د حکومت په ذمہ دار کورسای باندې ناشته کني دې ملک کوم حالت نه کیږي دا ملک خدا سے جبه د خدای په قهر باندې اختره الله دې مونږ لامان نه کی تاسو ټول امين وای نازیزانو الله تعالی فرمایي لقد ارسلنا رسولنا بالبينات ما پیغمبرانو ته شرایع احکام او نظام ورکړو او هغه نظام د انسانیت د خیر لپاره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه بوډا ته وای ولې دا رسوي کې خیر ولې غواړي او ورته چې يهودین حکومت ته ټیکس داخلوم څه شي داخلوم ټیکس داخلوم ځکه مسلمانانو اسلامي حکومت ته ټیکس داخلي څنګه ټیکس زکات دا یو وظیفه د مالی غشر دا بل وظیفه د مالی صدقه الفطر دا بل وظیفه د مالی نظر دا بل وظیفه د مالی اوس دا ټول وظایف مالیه دا مونږ دې د پاره کو چې سټیټ او ریاست مستحکم شي خو صداسي چې انډیویډوال ته مونږ ورکو لکه صدقه الفطر دا په خپل لاس باندې ورکو چاله یو غریب د محله لا دا واخلجی زکات په خپل لاس ورکو یو غریب د محله لا خو سب بلا ډیر وظایف داسي چې هغه نیغ پنیغه اسلامي بیت المال کې داخليږي د لپاره چې ریاستي نظام ته وچلیږي نو اوس دغه يهودي د چې اسلامي مملکت کې اوسېږي نو د بوم د مملکت د لپاره د خپل ګټ نه څه بیت المال ته ور کوي څه ته ور کوي حکومت ته ور کوي وجزه بیت المال ته جزیه ورکوم بیت المال ته ټیکس ورکوم عمر مش پیتو کالو ته ورسید په کار کو قادر نیم پیسې را سرشتنه او ډیو ډیټ را باندې تیریږي تاریخ آخري را روان لې یا به حکومت گرفتاری حضرت عمر رضی الله تعالی فورا داسې فکر منش ورته بابا راځه ځان سره راوغست راوست جماعت کې کینو فاینانس سیکټری راوغسته وزارت خزانه والا نماینده راوغستو سرتاج عزیز غونه نو داسې نو یو باکردار وزیر خزانه او غیر راوغستو دغه بالکل داسې کاری لکه د بوش زوی چی د ټول فکر د ټول فکرز داسې لکه د بوش زوی چی عزیزانو یو باکردار د دین نه خبر وزیر خزانه هغه ته وی راشه نن یو فرمان جاری کا چې د نن نه بعد د کوم کافر او د کوم يهودي او عیسائی عمر شپېتو کالو ته ورسید نو د حکومت جزیه او ټیکس هغه د پاره معاف دي او یوازې دانه چې دا ټیکس معاف دي بلکې داغه د ځان وظیفه داغه د نابالغ بچو وظیفه داغه د بوډای خزه وظیفه داغه د کور جمله اخراجات حکومتي خزانه نه باور کیږي و ما انصفناه لو اکلنا شبیبته ثم نخذله فی الحرم دا خو انصاف تقاضا نه ده چې د دې يهودي د ځواني مونږه وخوړه چې اوس بوډا شو په خپل د ګټ نه د نوسته پر دې دروازې ته ودرو چې د لاس داسې کړي چې مال راکړي لاس دې داسې کړي چې مال راکړي نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت خبر باندې پويږي خو تنګشوي خو نه یې نه کنه تنګشوي خو نه عزیزانو الله تعالی فرمایل چې لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ما پیغمبران لګل دي احکام او شرایع سره وانزلنا
معهم الكتاب والميزان ما پیغمبرانو له کتاب ورکړی دی څه ورکړی دی کتاب اوس احکام شرعی او ورپسې بیا کتاب ذکر کړ نو یا خو تقسیم فائدہ کوي چې چاله می حکم شریعت ورکړو او چاله می کتاب ورکړو چې ته ډیډکشن کوو د حالاتو مطابق ته نه استنباط استخراج کوو چې د حالاتو څخه تقاضای اصول دین اخلا او فروع ته په خپل مستنبط کوو او ما ملګرو ته وې چې نه که پیغمبر له کوم له حکم شریعت ورکاوم دی خو ورته چې فطرت کې ارتقا ده چې روز تیریږي نو تقاضې بنوي پیدا کیږي نو بس دا کتاب باندې مخه ته پروت چې دا یو ضابطه او کلیه ده او د دې حل په دې ضابطه او کلیه کې موجود دی نو الله فرمایل وانزلنا معهم الكتاب والميزان ما پیغمبرانو سره کتاب نازل کړی دی او ورپسې دویم لفظ ول اوس د میزان ترجمه خو تاسو هم اوچ والا لوم ورزي میزان څه ته وایي تلتا نو الله تعالی وایي چې پیغمبر له کتاب ورکړو او تلم ولا ورکړو نو ما بیګام یو ځای ویل تم قران کریم ختم نو ما بیګام ول ذکر وکړو ما لکه دا پیغمبران علیهم السلام چې نسل ګوټه کداران خو نو کنه نه دا لوګانو منډای و چې خدای ورته چې دا یو الهی تل ځان سره یو سي په تللو کې برته اساني ښه تللو کې برته اساني دا خص کېل دی د یوې طولې اخوا دیخوا لری بری پکې نو ما خدای وای چې میزان مې ورکړو نو جلال محلی نه مونږ تاسو کې چې لکه دا میزان څه ته وی الله تعالی نو جلال محلی ولیکل چې نظام العدل والتوازن الاجتماعي اغیت مې د عدل او د انساني توازن او د کائنات او د نظام د توازن او د برابرۍ نظام ورکړو نظام مې ورکړو چې غلط د میزان غونه ارسه کنده باندې وتلی او الله تعالی فرمایل چې حکمت داده ليقوم الناس بالقسط دا مې دې د پاره ورکړو چې انساني دنیا کې د انصاف دور شي او قسم دې چې د الله نظام نه نو والله که د انسان فکر باندې په انساني دنیا کې خیر راشي تاسو وینئ تاسو امریکای نه خلک تنگ شو نو د کارل مارکس نظام نه راو تختیدو نو چې هغه نو تنگ شو نو یوکرين د آزاد اعلان وکړ بایلوروسیا وکړ رشین فدریشن وکړ قازقستان وکړ کرغیزیا وکړ ازبکستان وکړ آذربایجان وکړ ارمینیا وکړ یوګوسلاویا کې الته کې کروشیا وکړ او نن جرمنی داغه یا ازادي تسلیم کړه جی او بلکې پرشیا کې الته خدای الله مستقل کامن ویلث جوړ شو جی امریکای نه خلک راو تختیل داغه د نظام نه دروس جوړای ته درست د نظام نه تختیدل اوس چرته بل لار ګوري چې خدای بل نظام طرف ته ور شو ځکه د انسان پر نظام کې د انسان خیر د انسانیت د چا په نظام کې ده دا الله په نظام کې ده مونږ ته بل اوس حدیث سبق کې طالبانو تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا تاسو ګډ وډوم زکه چې تاسو نو کوسه خطا شوی ده سجل شوی ده کوسه خطا شوی ده چې اوس مونږ دې دروازې نه خطا شنو په دغه دروازه ورمنډه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اصل کوسه فتوجهوا الى الله عز وجل دا الله تعالی نظام طرف ته توجه کوي خدای به الله خیر درکړي مونږ چې کله یو در لټو کله بل در لټو کله بل در لټو والله لکه دا سمسره کنه سمسره تاسو ورته سوای سمسره ورته وای هغه سمسره وکم دا د سوی نه راوځي هغه سوی ورته ګټه کیده نو بس دینه بیا روغو در خطای نو کله یو خوا منډه کې کله بل خوا منډه کې ښکاری ورپسې ادا کله یو خوا منډه کله بس مونږ هم د سمسری بچیو کله په یو خوا منډه حالت به خیر یو حالت به خیر یو خدای وای خدای دې ورکه ما خو په ګټه هم نه دی مولا لګیا دې بیړې غر که شخلې دې ځای تراله خدای دې ځای تراله چې د انساني دنیا د خیر د پاره نظام چاره لګل الله تعالی نو الله تعالی فرمایل ليقوم الناس بالقسط دې د پاره مې دا نظام او کتاب او نظام عدل ورکو چې انساني دنیا کې گویا خیر راشي عدل قائم شي او الله فرمایل کل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا الله ويا پیغمبر تما شریعت ورکړه دي څه شی ورکړه دي او دغه لفظ شریعت دی عربي لفظ څه شی دی عربي لفظ دی او تاسو عربیک انټو انګلیش ډکشنری وګورئ نو د لفظ شریعت مخامخ لیکري سیستم اف لایف یا کوډیفاید لاز ضابطه شوی قوانین یا نظام زندگی نو الله تعالی وای ما پیغمبر ته نظام زندگی ورکړی دی صرف دا خو ورته نه دی ویلي چې بس تاسو موږ درشي الله اکبر سم الله
چې دې موږ نه باروزه نو بس بیا تاسو خو ده کپوغ سوريږي که په خر سوريږي که خر پوغ راخلي بس تاسو خو ده چې بازار کې څه کوي او په منډای کې څه کوي او پټي کې څه کوي او دفتر کې څه کوي او سیاست کې څه کوي او معیشت کې څه کوي نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه تراغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناشته د تورات سپانه ور سره دی د تحریف شو د تورات حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه پانه ګوري حضور پاک ورته وکتل چې دا خو د قران کریم پانه نه دی د قران پانه نه دی تاسو ته کو عمر راځي شه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې اوراق التورات یا رسول الله دا د موسی علیہ السلام د کتاب د تورات باندې د دې مطالعه کوم څه خیر ته حاصلو فتمغر وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تمغر په لغت عربی کې دي ته چې سړی خاورو کې اورغړي ښه نو چې خاورو کې اورغړي نو وختې خړشي رنگي خړشي کپڑے حضور پاک دا خبر واورید فتمغر وجه رسول الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د چهره رنگ بدل شو د مخ مبارک رنگي بدل شو حالانکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم د رنگ جوسه په اعتبار حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې مخامخ ورته ناسوي دا مبارک ننګي د حضور پاک به داشخ کاریدل ک انما فی وجنته الوردان لکه دې ځای چې د ګلاب ګلونه خودي ښه او حضرت انس فرمای اذا تکلم یخرج النور من بین صنایاه حضور پاک ته چې مخامخ ناسوي او رسول پاک صلی الله علیه وسلم به خبره کوله نو تابه دا محسوسول چې د دنه طرف نه یو ریزز او شواګان یو لایټ راوځي او ما باندې پریوزي ښه کان النور یخرج من بین صنایاه او برای ابن عازب وی رضی الله تعالی عنہ چې اتیته ذات لیلۃ مقمرۃ یو شپه ورته رالم شپه داسې وه چې د سوال سمې سپوږمۍ کامل جوبن کې وه آسمان په ستورو باندې ډکو نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته مخامخ کېناستم فکنت انظر الیه مرة والى القمر مرة حضرت برای ابن عازب وی ذهن ته مې یو سوچ راغی چې راشه د دې سپوږمۍ او د رسول پاک لږه موازنه وکړه چې دا سپوږمۍ ډېره ښایسته ده که رسول پاک حضرت برای ابن عازب وی چې فوالله زما دی الله باندې قسم وی لکان ضوء وجهه احسن من ضوء القمر ليله البدر د جناب رسول الله د مخ مبارک رڼا د سپوږمۍ درانه ډیره اعلی چاند سے تشبیه دینایی بکیا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینائے بکیا انصاف ہے اس کے منہ پہ چاہیے مدنی کا چہرہ صاف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې اوس په ماسخوتن رسول الله علیه السلام جمعه ته لاړو چرته لاړو جمعه ته او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جمعې مانځه لپاره د یمنی کپڑے او جوړه چوغا او جوبه باچول سنت طریقه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې کله به خطبه ویلا نو لاس کې به یو امساوه داس دومره او یو به جوبا چولا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم جوبه کې نستونه لغون شلې دلو ما تار واستل راواستل او غزایني ګندلو ستن ملاس نه پریوته تیار وکور کې رڼا ونه زور په سلاس پیدا میں نکلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راغے ماتے وے عائشہ سے گورے بیمائی جی افتقدت الخیاط ستن می جوړ کړه تاسو نستونه بګنده ستن رانه پریوتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتبسم ذائقا حضور پاک مسکیش غاخونه مبارک ښکارا شو وی بس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک او پړق سره ما غستن پیدا کړه چا روانه غستا او بیا یو دو تاریخي شعرونه وي حضرت عائشہ چلنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسي خير من شمس السماء فشمس الناس تطلع بعد الليل وشمسي تطلع بعد العشاء وزمون د پارا ځان له مستقل ورد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو کائناتو لپاره یو نور دی چې سار اسمان کې راخیږي هغه کې زمون شراکت ده او زمون دانور پیغمبر علیه السلام کور کې आवाज زما ده پیغمبر علیہ السلام کور کې
فشمس الناس تطلع بعد الليل وشمس تطلع بعد العشاء وید تامو کائنات او غنور هغه د شپې د تیارې نه بعد دروازه رڼا کې راخیږي څو وخت راخیږي دروازه رڼا کې او زما د انور دا چې ماسختن ټوله دنیا تیار شي نو د هغه وخت راخیږي د هغه وخت جوبن کشي مونږ پښتنه معلومو نازیزانو عرض وکړو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سور سپین رنگ کې تغییر او خړوای راغی حضرت عمر رضی الله تعالی ته فورا محسوس حضرت عمر پاسې ورته او سی وې چې اعوذ بالله من غضب و غضب رسول پناه غواړم په الله باندې د الله د غضب نه او د الله د پیغمبر د غضب نه الله د غضب نه او دی الله د پیغمبر د غضب نه رضیت بالله ربا پدې خوښم چې الله زما اوس دا ځان له خبره ده چې رب څه ته وایي نو بس مختصر یاد کړئ چې رب معنا مالک رب معنا مالک یا رب هغه ذات چې ګریجوالي او سلولي یو شی کمال تر رسېږي چې درجه په درجه سټپ بای سټپ د یو شی تربیت کوي چرته رسېږي کمال تا نو دغه کس ته ویل شي رب خو عزیزان اوس دغه رب چې عرب وای نو مالک ته مرادي وای رب الساعه د غړای مالک رب الارض د زمکه مالک رب المال د پیسو مالک رب الدار د کور مالک رب السیاره د موټر مالک رب قضا و قضا د فلانی شی مالک او چې کله وای رب بل لفظ ورسره ونوي رب یا او چې رب العالمین عالمین ورسره نو معنا دا ده چې د سپریم اند ساورن لارد اف د یونیورس آزاد او خود مختار مطلق العنان حکمران د ټول نظام کائنات نو معنا دا ده چې حکمران د ټولو کائنات څوک دی الله تعالی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې رضیت بالله رب پدې خوشالم الله زما رب دے وبالاسلام دینا اسلام زمان وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا محمد رسول اللہ زمونگا پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت بیازول علت تراغی ورتوی غمرا امتحوکون انتم کما تحوکت الیهود والنصارى آیا تاسو د دین باب کې هم د هغه خدشه شکاري چې يهوديان د موسی عليه السلام د دین باب کې عیسایان د عیسی عليه السلام د دین باب کې کوم خدشه شکارو فوالله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ما تاسو ته کوم نظام چې راوړل دي دا تک سپین پړکیدون کې بیخره او بیخړوالي اس شی په کې خړ اس شی پکې تور اس شی پکې تاریخ د هر میدان واضح خیر می تاسو درکړل دي او وی فرمایل والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي قسم دې ک موسی عليه السلام ژوند دی چې دا تورات په نازل لې هغه به هم زما د قران اتباع کولا هغه به د تورات اتباع کړي نو چې قران موجود د تورات نه بیا شي غواړي او بیا غ تورات چې اعتماد بلکې ما ذکر خبره ذکر کړ زوا موږ د دنیا عیسایانو ته چیلنج ورکو يهوديانو ته چیلنج ورکو چې مسلمانان او د مسلمانانو علماو امت باندې احسان دی چې دا قران دی له یوازې نه محفوظ کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 7,54,000 حدیث دایم دی لپاره محفوظ کړي دي سورہ جی 7,54,000 حدیث چې نبی علیہ السلام دا وې دی وخت دا یو کول دی کار وخت کې ناشته داسې پاسه داسې جی سفیر ولا راغه داسې ورته وي جرمنیل ولا راغه داسې ورته وي سپای ولا راغه داسې ورته وي حضور پاک جهاد کې کمانډ کو په دې انداز باندې کو عدالت کې ناشته فیصله کوي په دې انداز کوي ایز ا هډ اف دی سټیټ او کانسټیټیوشنل سربراہ په هیڅ ناشته بیا داسې خبره کوي ایز ا هډ اف دی ګورنمنت انتظامی سربراہ په هیڅ ناشته بیا داسې کیفیت ته د امام په حیث په مصلی ناشته بیا دا کیفیت ته صحابه کرامو 7,54,000 اقوال او اعمال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت له محفوظ کړی دي نو ما وی چې د امت د علماو خدا کمال دي او عیسایت نن په دنیا مسلط ته کنه مسلط يهودیت نن دنیا په اور کې درولې کنه درولې خو ورته چې عزیزا
خپل دین سره دې څه کړی دي. ته لږ مونږ ته دا خو ووایا چې دا تورات نازل په کومه ژبه کې یا دا انجیل نازل. نو د تامه دنیا يهوديان مونږ چیلنج کوو. هغه ته خپل هم پته نشته. تورات خو موسی عليه السلام نازل شوی خو ژبه کومه و د پارابای کې اردو کې پښتو کې جی په فرانسیسي کې په انګریزي کې په هیبرو کې په سوریانه کې بلکې دا غوي روزانه انجیل خپل خپل لیکل شي. هر صدای د پاره دا غي ځان له انجیل دی. د هر سلو کال د پاره د عیسایانو ځان له بایبل له. اوس هغه بایبل دو ایډیشن داسې نشته چې هغه 100% د یو بل سره برابر په برابر دي. نن به یو موضوع د دوی صدای په انجیل کې یو شانی ته زوړ انجیل لاواله هغه موضوع بالکل بدلوي. موضوع بالکل بدلي بلکې دا غي د انجیل یو سره انجیل برنباس ورته وي. سوې ورته جی انجیل برنباس تر اوسه پورې خو هغه پټ کړو. تر اوسه پورې ځکه هغه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو تذکره وکړه چې نبی رسول الله والسلام برازي جی مسلمانانو چرته را پیدا کړه نسخه او چا پکړه. اوس دا غي انجیل هغه برنباس کې لیکل دي چې يهوديان او عیسایان به یو بل دشمنان وي. سبې او ځکه به دشمنانی چې د عیسایانو عقیده به داوي چې عیسی علیه السلام دای په صلیب باندې خېجول دی قتل کړي دی عیسی علیه السلام. نو چې زما مولا ته قتل کین زبر سره دښمنی کوم نو که پیغمبر سره دا کار کړی خو یقینا به دښمنی کو. نو د يهودو عیسایانو د دښمنۍ بنیاد بدای شامیر او بوش کې سفر وکړ. شامیر د يهودیت مشر دی او بوش د عیسایت مشر دی. سفر پکې شته کې یک جان دو قالب دي. دا سیله کدی یو مور په یو ځای پیدا دورونه چیخه. شامیر وته ډیکټیشن کوي او بوش باغې باندې عمل کوي. شامیر وته ډیکټیشن کوي د اسرائیل وزیر اعظم او بوش لګیاره باغې عمل پیرا دی. اوس هغه یک جان دو قالب شو. خو کله کله به يهوديان عیسایانو ته د انجیل کې دالته ستې کړی. استاد دې کتاب کې خو دې تاسو پیغمبر مونږه په پانسی کو بغض بده سره پیدا کیږي. صلیب ته به خېجو جی دا اوس دی 20مه صدای لپاره کم نوې ایډیشن چې راوستو دا غینه سره هغه چپټر ختم کړه. چپټر ته ختم کو بس د خپل مرده ماوی د عیسایانو انجیل د وړو پښو ده. دا پوزه ولا کله داسې کوي نو سره داسې کوخه نو بیا ولا داسې تاو کی او دغه د مسلمانانو قران کریم فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الله تعالی فرمایي ما ته ګورئ شپږ یا و تاکید دې ذکر کوي. وی فرمایل چې ان په اصل کې د ان د طالبان وی ادغام پکې شوی دی. طالبان وی ادغام پکې شوی دی. نون ملومبنه ساکن کو او په دابل کې مورمنه استا ان ته جوړ شو. اوس ان ځان له تحقیق ته او نا د متکلم ضمیر دی. نو معنا یې څه شو چې ان تحقیق سره مونږه نحنو طالبان مونږه ان تحقیق سره مونږه نحنو مونږه نزلنا نازل کړل دي مونږه الذکر قران کریم وان تحقیق سره نا مونږه له خاص د قران لپاره لا خامخا حافظون حفاظت کوونکیو. وسود تاکید انجړې ورته ولګولې ان نا د نا تاکید نحنو نزلنا دا بل تاکید ان او بیانا او له تقدیم د ما حق او تاخير مفید د حذف تخصیص ته خاص مونږه له د قران لپاره لحافظون لام بیا تاکید یې ده خامخا حفاظت کو. اوس وی انجړې ورته ولګول معنا یې دا ده چې والله کړه دې قران لهجه خطا کی والله کړه دې قران حرف خطا کی چانا والله کړه دې قران زیر او زبر خطا کی چانا قیامت پورې به په خپل کیفیت باندې موجودي ښه. کای به وختن په وطن خلق سازش خو امت نه دا شی ځای کوله نشي علماونه دا شی ګډوډول نشي. او جی تاسو ته واقع ذکر کوم سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د مؤمنانو خلیفہ دی د شام یو خار انطاکیہ قران کریم کې الله تعالی ذکر کوي چې موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دا دو برگزیده بندیان د الله تعالی یو د تکوینیات عالم دی بل د تشریعیات عالم دی یو د شاګرد په حیث بل د استاد په حیث دواړه شریک روان دي. بیړای ما تکړه یو سړی نه کوپړای وستا او درې
حتا اذا اتیا آل قريه استطعما اهلها یو کلی ترال ما خام دې سوک پیجنینا اذا اتیا اهل قريه اذا اتیا اهل قريه نو سر پسې پکار داسو تاسو طالبان عربیت نه واقف یې چې شی یو ور په اسم ظاهر ذکر شینو بیا دوباره په اسم ضمیر ذکر کیږي نو پکار چې حتا اذا اتیا اهل قريه استطعماهم استطعما ضمیر پکارو خدا سے ونه وی حتا اذا اتیا اهل قريه استطعما اهلها اغه لفظ اهل هغه بیا مکرر ذکر کړو نو طالبانو ته مې نقطه ورته وړي کوي نقطه ورته وړي کوي چې دا اسم ظاهر بیا ول تکرار سره راوړه پکار داو استطعما هم استطعما خو وی چې استطعما اهلها نو ما اهل مکرر دې د پار راړو چې د جمعات کې आवाज نو کړي چې تاسو خدای به کوم یو د ملمانه موږ ډوډۍ راړي یو دروازه وډه بوله یو کوسیتا تاسو موږ ډوډۍ راکې موږ د ملمانه ایونه موږ نشته نو بیا بلی کوسیتا په کلی کې یو کوسه نه پرې خو دې او یو د سړی دی پکې نو چې ولې ډوډۍ ورکړي نو الله ذکر کو قران کې چې حتا اذا تیا اهل قريه دا دواړه برګزید بندگان نیکان خلق اهل قريه ترال فاستطعما اهلها کوسپ کوسو ګرځیدل आवाज او کروټه لپاره چا ورنکړه فابو ان یضیفوهما فابو اغه انکار کړی د ملمستیانه ابو نو ما تاسو ته وړاندې وي چې که اوچواله یو نه دا به خوند بکارو شي نو ټول کړي بدنامي کنه بدناميږي جی اوس دا کار خو کړه او قران ذکر کړ چې ګوره دوه پیغمبران راغلي او دې کلیو والا ول لوړای هغه ای کوسې د تلیو اوس دا الله تعالی وای دې د پر چې استطعما الها چې شاید چې بیا سو کوی چې زمون کوسې کې نو مون خبر نه وګړي مون بوله دوره پند وړه نو الله تعالی چې نه غي کوسه په کوسه ګرځي دلیو یو کوسې کړي په خو فابو یوزیفوما اوس د پیغمبر علیه السلام زمانہ کې د شام سیسه فتح شو حضرت عمر دور کې ټول فتح شو هغه چې د قران کریم رد سنت جدا څنګه زمونږه نکانو چې نه پولی کړی دا او شرمې د ټوله دنیا کې قران وای فابو ان یوزیفوما د کلی والا ګورو دو پیغمبران له ډوډۍ ورنکړه میټینګ راغوستره کلی راغون شي د پلانې قبيله مشر د پلانې قبيله مشر یاره دې شرم نه مسنګ خلاصيګو ورته حضرت عمر ته ډیلیګیشن بوزو وفد به بوزو د قبایلو د ملکانانو د مشرانو جی او ورته باطلو کې چې خدای د پاره کا دا شی لږ بدل کا چې کم ځای ته د دنیا کې او تاسو را د کم ځای د شام کې د کم ځای نن تا کې خاف ابو ان یزیفوهما استاسو باباګانو چې دوه پیغمبرانو ډوډۍ نه ور کړی نو یی بس بیا موږ ورته خبرې کولې وینې نو خولي شو ناس ته ځان نه جیراله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې مونږه دا وفد راغلی د یو معمولی خبره لپاره څه لپاره معمولی خبره هغه ورته څه دي وی قران کریم وی فابو ان یضیفوما زمونږ د کلی متعلق وی چې خلکو انکار وکړو د دې دوه ملمنو د ملمستیانه حضرت عمر ویني څوک وی چې ډیر سم کوا لکونه کار دی وی هغه څه وی دا لفظ دی فابو سره فابو د دې بیلان دی یو ټکی وی دا ټکی لاندې راواله برېکا ایو ورته بل کلاس دی بس دی ابو نه څه جوړ کا اتو اوس عربي دومره وسی جبه ده چې د لوندنی لفظ فابو ان یضیفوما اغین کارو کړ دې مل مستیانا فاتو ان یضیفوما بل د علاقو سکه आवाज نو کړ چې تعالی روان شو مشکرون او تعالی حضرت عمر رضی الله تعالی داسه ولرزیدو و ایو سماعن تذلنی و ایو ارض تقرنی لو قلت فی کتاب الله ما ليس لي بحق کدا الله کتاب کې د یوې نقطه دالره بره مې وکړه قسم در د اسمان برا پریوزیو د ازمکه به وچوي نه بزمکه پاتې شي او نه به ځکه چې الله وای انه نحن نزلنا الذکر نو صدیدانو دا قران کریم تاسو ترجمه سره د حضرت مولانا سیم نو اوریدو الله تعالی دې غللم به اجر ورکړي او بیا چې چا ترجمه به قاعده سره کوله الله تعالی دې ته د قران کریم ذکی کورونو کې زنانه اوریدا یا تاسو ناری نو کله کله اوریدا الله تاسو ته خیر درکړي
او دا ټول کړي ته الله تعالی خبر ورکي چې چرته هم د خلکو دغه ترجمه سره یو عقیدت چې بای قران بیانېږي چې یو شپه خو واورو لږ ورته کېږي چې مولوی صاحب سوی او بیا ان شاء الله د مولوی صاحب اراده الله تعالی دې بیا دا شی د قائم دائم او جاری وساتي. اوس عزیزانو زه تاسو ته اوس بنیادی څو خبرې خیم نو بیا ان شاء الله دعا کوو. هغه دا چې دا قران کریم چې الله تعالی نازل ک پیغمبر له ورکړل د از سورس اف لا سورۃ الرحیم د قانون یو کتاب د اسلامیک جورسپروډنس هغه کې لیکي چې قران itself is not a complete code of law but a fountain for it. قران دا په خپل د قانون ضابطه نه ده، دا د قانون د پاره سرچشمه ده. د قانون د پاره معنا دا چې قیامت پورې قوانین چې سم ضرورت راځي د دې قران نه معلومول شي. څنګه معلومول شي؟ قران نه. روایت کړي سلطان نور الدین زنگی مسلمان بادشاہ سلطان نور الدین زنگی د شپږ